کریم کې حکمت دا دی چې دغه جذبه د ایثار په انسان کې پیدا کوي. خو ما او تا باندې رمضان کریم تیر شي خو دغه جذبه زما او پتا کې دومره پیدا نشي. ګورئ دا جذبه څنګه پیدا کېږي. ما او تا باندې زما او ستا په معاشره کې په چم ګاونډ کې غریبانان موجود دي، فقرا موجود دي، والله داسې کسان موجود دي چې هغوی میاشتو د هغوی په کور کې چې چوله بله نشي، میاشتو د هغوی نغري کې هغه لرګي بل نشي او د هغوی په طبخي باندې میاشتو روټۍ والله که پخېږي. داسې خلک شته. خو ما او تا ته څه درد نه محسوسېږي، هېڅ درد. چېرې زه دا خپله خرچه کمه کړم، هغه سره هیلپ وکړم، هغه باندې خیال وساتم، خپل وس مطابق خیال وساتم. دا ایثار دی. زه خپله خېټه نیمه کړم، نیم خوراک زه هغه له ورکړم. والله زما او ستا معاشره د ایثار جذبې ته په انتظار باندې را چې په چا کې دا د ایثار د قربانۍ د همدردۍ والا جذبه پیدا شي. رمضان کریم کې حکمت دا دی چې رب کائنات په پتا کې د همدردۍ جذبه پیدا کوي. او هغه داسې چې کله ته په خپله باندې وږی شي که نه او په خپله باندې تږی شي، تا ته به اندازه ولګي چې ما د 14 ګنټو د لوږې د تږې دا علم دی او دا یې حال دی. هغه خلک چې ما سره په معاشره کې کالو سر وږي دي، میاشتو وږي دي، احساس به در کې پیدا شي، جذبه د همدردۍ بار کې پیدا شي چې په ما باندې 14 ګنټې بغیر د لوږې تندې نه څومره په تکلیف باندې تېرې شوې، په دغو خلکو باندې به میاشت او کال بغیر د خوراک نه څنګه تېرېږي. لږ احساس بار کې پیدا شي. خو چې دا احساس ما او تا کې پیدا شي چې زه نن د سحر د رئیسې تږی یم، زه وږی یم، ما ته تکلیف دی، همدغه لوږه تنده ستا په چم ګاونډ کې د ستا د عمر نه دلته اوسېږي، ستا د آباو اجدادو د وخت نه ستا په چم ګاونډ کې دا خلک پراته دي چې نه په کور کې وړه شته، نه په کور کې خوراک شته، نه په کور کې څښاک شته، او دومره باعزته خلک دي چې هغه په سوال باندې هغوی له خپل ځان نه حیا ورځي. دغه خلک ته وګوره، ویې لټوه، ځان ته مه ودروه چې ځان ته ودرې او ځان ته محتاج کړې. مخکې د سوال نه دا فکر غم ځان کې پیدا کړه چې په رمضان کریم کې 15 ګنټې زه نشم ټینګېدی او 15 ګنټې د خوراک او د څښاک د بندېدو نه په ما باندې کوم حالت دی. د دغې خلکو کالو سر نه خوراک شته، نه څښاک شته، نه کپړې شته، نور ته بل سهولت شته. دغو خلکو به د تکلیف کوم عالم او کوم صورتحالي ما او تا سوچ نه کوو. بس ځان مو چې دی بې خبره کړی دی. او د ایثار د همدردۍ رمضان کریم روزانه ما او تا لوږه تېرو، نو روزانه رمضان کریم ما او تا له د ایثار او د همدردۍ یو پیغام راکوي چې خلکو سره ایثار وکړه، قرباني وکړه، همدردي وکړه، خلک ځان ته را نږدې کړه، د خلکو هغه ضرورتونه پوره کړه چې کوم ته پوره کولی شي. دا مه وایه چې دا ضرورت به له څوک پوره کوي، دا خو ډېر زیات دی، دا پرېږده. د دې فهرست مه جوړوه، ټوله هغه ضرورت پوره کړه چې ټوله پوره کولی شي. هغه چې کوم غټ ضرورات دي رب کائنات به هغې دپاره بل څوک پیدا کړه. ما او تا خو قاضیان ډېر ښه یو، ډېرې ښې فیصلې کړو، معاشره کې هم ځان نه قاضیان جوړ کړي دي. چېرې که په پلانکی کس دا ډېر لوی کار دی، ډېر د پیسو والا کار دی، که هغه پلانکی حاجي صاحب دا کار وله وکړه، زه تا ته وایم چې هغه لږو پیسو والا کار تا وله کړی. هغه ماښام افطاري چې 100 روپۍ خرچه په هغې باندې راځي، زه دا خو به مالداره کس وکړه، هغه تا وله کړی غریب له. نبي علیه صلات وسلام فرمایي جهنم نه ځان وساتئ په رمضان کې، ولو بشق تمرتن، اگر که د کجوري په حصه باندې یو کجوري حصه، یو د کجوري ټوکړه چاله ورکړئ، په هغې باندې رمضان کریم کې ځان د جهنم نه وساتئ، خو خپل ځان د جهنم نه بچ کړئ. رسول الله مې فرمایلی دي هلاک شه هغه انسان، هلاک شه. او دا غیر نرستو امین په هغې باندې جبریل علیه السلام خیره کړي، پیغمبر علیه السلام مبارک په هغې باندې امین ویلی دی. هلاک شه هغه انسان چې رمضان کریم په ده باندې تیر شي او دی ځان دپاره دومره ساز و سامان پکې تیار نه کړه چې هغې د وجې نه رب کائنات دته بخښنه وکړه. هلاک شه دا انسان. رسول الله مې فرمایي امین. چې ما او تا
په غون رمضان کریم کې دومره ساز او سامان خپل ځان دپاره تیار نه کړو چې رب ما او تا پې وبخي، زما او ستا ګناهونه پې معاف کا، نو زما او ستا هلاکت دعا ما او تا دپاره شوې ده او رسول الله مې په هغې باندې امین ویلی دی. دغه ایثار ما او پتا کې خدا را د چم ګاون کې ماشومان دي، غریبانان دي، فقرا دي، د زما او د ستا د معاشرې اهم خلک دي، باعزته خلک دي، په عباداتو کې د زما او د ستا نه ډېر مخکې خلک دي، خو ظاهري هغوی ته تکلیف دی، هغوی باندې خیال وساتئ.